ډېره مهرباني زما په خیال دا د قوم بدقسمتي ده چې داسې حکمران مخکې وو اوس سابقه دی او په دې صوبې کې د هغوی حکومت و 9.5 کاله دلته حکومت وکړو په 4 کاله تقریبا په مرکز کې وکړو په پنجاب کې دغسې وکړو او ملک کې داسې حالات ته ورسو چې اوس ټول خلک په دې پریشانه دي چې دا به څنګه مستحکم کیږي د معیشت او دا حالات نو په دې لحاظ سره خو زما په خیال ډېر بدقسمتي ده او دلته دا خو زموږ یو خبره ثابته شوه چې مونږ وایو چې دا مونږ باندې مسلط شوي دي او دا سلیکټډ دي خو دا په صحیح معنو کې منتخب شوي نو نن به هغوی دا فیصله نه کوله او بیا دا فیصله د یو سړي کو د چې دا فیصله وکړه چې دا اسمبلی به مونږ کوو او په کومه ورځ چې اعلان وکړو نو دوه وزیر اعلی چې ورسره ناست وو د هغوی شکلونه کتل قابل چې هغوی خواهش نه د دې د خلکو د دې عوام د دې ممبرانو خواهش و خو چونکې د خپل ضد نیولو او په دې لحاظ سره چې د دې ځای د محمود خان خو وویل چې جی مونږ د قوم دپاره دا قرباني ورکړې ده آیا دا د قوم دپاره ده خو دا صرف د عمران نیازي واپس مسلط کولو لپاره ده آیا دا د قوم دپاره ده خو د ملک معیشت تباه کولو لپاره ده نو په دې لحاظ سره خو دا ملک یو داسې دورې ته ورسو او همدغه شانتې لګیا دی چې نن هر یو سړی پریشانه دی خو معیشت دی نو معیشت خراب بنیاد دی اخلي او دا ملک د IMF سره معاهده ماته کړو د ملک داسې حالات جوړ کړو چې بله لاره نه وه چې د جمهوري طریقې سره لرې کړی شي او ووټ آف نو کانفیډنس او چې دا معیشت دپاره وکړي نو د موجوده حکومت قرباني ورکړې ده د قوم دپاره ورکړې ده او د قوم سره انصاف نه دی کړی د صوبې سره انصاف نه دی کړی د دې صوبې عوامو سره انصاف نه دی کړی د هغه د سیلاب زدګانو چې کوم اوازونه اوسه پورې اوچتي هغوی سره انصاف نه دی کړی اوس دې حالاتو کې آیا الیکشن د دې حل دی نو په دې باندې دې دا خیالي چې د الیکشن د حل دی نو د په دې 4 کاله کې خپل کارکردګي ښولې وه او د غیر جمهوري طریقې سره هغه شوی وی نو موږ ویلو چې یاره دلته پوره مکمل هغه میلاو نه شو دا ملک بچ کوو خو په دې حالاتو کې چې دا کیرټیکر هم راشي د هغوی چې 3 میاشتې اوس خو ته تر ورځو خبره ده چې آیا دا زموږ دا سلسله کو هغه ټیک نه شوه نو دې ملک کې خو نور حالات خرابېږي نو الیکشن یې په دغه لحاظ سره حل نه دی خو د سره سوې مخکې هم ویلو چې حکومت راتلو نه مخکې چې ما سره 200 کسانو ټیم دی او زه به معیشت داسې کوم او پاکستان به یو هغې ته ورسي پاکستان خو د تباه او اوس هم د سره څه حل دی آیا بیا به هم دغه شانتې د بزدار په شانتې او د کوم چې اوس دلته وزیر اعلی د شانتې کسان به بیا راولي نو دا خو ته دی حل د حالاتو کې ملک د انتخاباتو متحمل دي چې له عام انتخاباتو به غاړه ځي که نه هم په دې صوبو باندې به الیکشن کېږي نو عیني خو تقاضې خو عیني خو څه مخالف داسې هغه نشته پکې ممنوعیت نشته خو آیا اوس چې زموږ دا ملک د یو ارب روپۍ دپاره اخوا دېخوا ګوري او په دې الیکشن باندې تقریبا 4.5 اربه روپۍ لګي بیا به 15-16 میاشتې پس د قومي اسمبلی چې مکمل الیکشن کېږي بیا به دا همره لګي دا هم موږ سره وسایل نشته اوس دې وخت کې چې موږ ووایو چې یاره دا الیکشن د سره موږ سره وسایل دي او موږ د الیکشن کوو او څو پورې چې اوس د IMF معاهده نه شوې زما خیال نه دی چې دا ملک په دې سم کې هغه چې اوس هغه زموږ هغه ملکونه چې زموږ همدرد و حمایتیان و دوستانو هغوی وایي چې تاسو هم څه قدم واخلئ او دا ټول شک و شبهات د ده په وخت کې شروع شوي نو خو چین موږ نه خفه نو د سی پیک پوځ خفه کو د هغه رکاو کړو امریکې یو
کاغذ اوچت کوي چې دا امریکای د ما خلاف سازش کړي زه خو تا وایم چې د ملک باندې ملک سره سازش شوی دی د راوستو کې سازش شوی دی او هغه کسان چې دې کې چا نوستي چې چا د همکاري کړې ده چې چا د روست دی چې چا وی چې دا د پاکستان د لپاره ټولو کې اهم شخص دی او د پاکستان مجبور شي هغوی نه هم پکې تپوس پکار چې آیا د ملک سره داسې لوبې کول پکار چې کوم طریقې سره دی وکړي خلک هم چې د ښکاره کړل چې چا روست دی نو آیا حواله سره چې سره غوړي چې را کوم غلوب واغو د دې نه خو د هغه اصلیت پته لګي چې د محسن کوش دی چې چا روست یو نو چې په حکومت کې وو هغه سره نو چې موږ په یو پاڼه باندې او چې هغه لاړ نه بیا وی چې دا ټول ما سره هغه کړی دي مخکې امریکا یاد کړه بیا باجوه یاد کړ نو د داسې سړی چې هغه اوس د ملک ته بدقسمتي ده چې یو سړی د ورلډ کپ وګټي نو هغه د دې اهل دی چې هغه د ملک چلی سبا خو د دنه زیات فیسبوک باندې خو د دې فلم اکټرانو به فالوور دي هغوی چلولی شي نو سیلیبریټي دی ټیک تازه د نوجوانانې ګمراه کړي دا هم د ملک سره ظلم کړی و ناانصافي کړې ده د کوم طریقې سره د ټول قوم او د خاص کر نوجوانان ګمراه کړي نو یو میچ ګټلو سره ملک نشي چلولی دا ملک ډېر جدوجہد سره جوړ شوی دی قربانو سره جوړ شوی دی او هغې لپاره قرباني ورکول پکار دي دا نه چې ته په ناستې او وایې چې بس نن مې دا اسمبلي ختم کړو نن مې دا اسمبلي ختم کړه او چې ته څه وایې بس هغه به خلک مني او ملک همداسې د ته اوس دا خواهش دی چې دا ملک دی دیواله شي چې خلک هغه شي مجبور شي او نور مهنګای راشي او بس زه راشم دا توجه دي چې دونه توشغانه کې اسراغي دونه ملک خزانه تباق لږی زیرو دی موږ ظاهر رال دي هغه باوجود نو په لګیا دی او خپل کار هغه بس کوم لا بي د سپورټ ورکړي یو خو دا چې کوم لوبه دی کوي دا هغه نه ډایورشن کوي دا توشخانه او د تمانه کیسونه چې د دین ځان بچکول لپاره دا ټول سلسله کړي خپل ځان بچکول لپاره دې د خپل ځان دی بل د ملک نه دی او چې څوک د خلاف هغه کې دا خلاف اواز وکړي الیکشن کمیشن دې کوی چې زه انصاف کوم چې دا لوی خلک د انصاف کټې راکې راشي نه دې چې هغه غواړي به اسه هغه ته پیش کېدو ته دې نه پیش کړي ولې چې ریلوی سړی دی نو عدلیه هم د هغه کړه تباه کړه عدلیې خلاف هم لګی د اسټابلیشمنټ خلاف هم لګیا دی الیکشن کمیشن خلاف هم لګیا دی نو دا ملک په څنګه داسې چلیږي او دا اوس خو حالات داسې هغې ته ورسېدل چې دا خو چې څو پورې دا خلک دې احساس ونه کړي چې یاره دا ملک مونږ بچکول پکار دی او د هغې دپاره جدوجهد پکار دی د هغې دپاره کوششونه کول پکار دي که نه د ده په لاس وي نو دا ملک خو هغه وخت کې چې دی او د معاهده ختم کړی نو دا ملک دیواله شوی زما په خیال عوام نن سبا خو ډېر هغه د باخبره دی خو هغوی د اصل حقیقت نه ځان خبر کړي او په دې وخت کې د قربانۍ پکار دی چې ټولې پارټۍ قرباني ورکړي او یو سلسله د ضد نه کار نه دی اخیستل پکار د دشمنۍ نه کار نه اخیستل پکار سیاست د خپل یو رای اظهار دی او د خپل یو چې ستاسو سوچ په هغه د هغې اظهار دی خو د دې دا مطلب نه چې تاسو دشمني وکړئ ملک مخکې هغه کول پکار دي مستحکم کول پکار دي سیاست کې اثر مهرباني